بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 42 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ هغه چې کوم مشق شروع کړی دی د هغې 5 نمبر حصه به وایو. په 5 نمبر سوال کې هغې د کتاب والا مصنف رحمت الله علیه لیکلي وایي د دې صیغو پوره ګردانونه د نقشې مطابق ولیکئ. یعنی مخکې چې کوم مونږه څلور واړه ګردانونه باس اثبات فعل ماضي معروف، باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفی فعل مضارع معروف، بیا باس اثبات فعل مضارع مجهول او باس نفی فعل مضارع مجهول، دا څلور قسمه ګردانونه هم ووي. نو اوس مصنف رحمت الله علیه لیکلی دي چې تاسو دا 5 صیغې مونږ له راکړي دي: یجتنبو، یکتبو، یعلمو، یسمعو، یمنعو. وایي د دې تاسو پوره څلور واړه ګردانونه ولیکئ. د یجتنبو څلور واړه ګردانونه ولیکئ: باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفی فعل مضارع معروف، بیا وایي باس اثبات فعل مضارع مجهول، باس نفی فعل مضارع مجهول. د یجتنبو پوره 14 واړه صیغې هغه پوره ولیکئ ګردان، او بیا د یکتبو پوره څلور واړه ګردانونه، د یعلمو څلور واړه ګردانونه، د یسمعو څلور واړه ګردانونه او د یمنعو څلور واړه ګردانونه. یجتنبو معنی دا هغه یو مذکر غایب پرهیز کوي یا به وکي. مضارع دا د مضارع چې دی هغه د موجوده او د راتلونکي زمانې سره تعلق لري. یکتبو هغه یو مذکر غایب لیکل کوي یا به وکي. یعلمو هغه یو مذکر غایب پیژني یا به وپیژني. یسمعو هغه یو مذکر غایب اوري یا به ووري. یمنعو هغه یو مذکر غایب منی کوي یا به منی کی. ٹھیک شو جی. نو دا مونږه اوس په دې کې اول نمبر مونږه د یجتنبو ګردانونه کو. یجتنبو واحد مذکر غایب صیغه. اول به دا واخلو. یجتنبو یجتنبو معنی دا هغه یو مذکر غایب پرهیز کوي یا به وکي. هغه یو مذکر غایب پرهیز کوي یا به وکي. اوس د دوو دپاره راځي یجتنبانی. یجتنبانی هغه دوا مذکر غایب پرهیز کوي یا به وکي. یجتنبون صیغه جمع مذکر غایب. یجتنبون معنی دا هغه ټول مذکر غایب پرهیز کوي یا به وکي. نو دا موږ سره د غایب درې واړه صیغې وشوې. د غایب مذکر درې واړه صیغې موږ سره دا پوره شوې. اوس په دې خوا به ورسره موږ د مؤنث درې واړه صیغې اوس کوو. مؤنث واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایبه. نو ګورئ تجتنبو واحد مؤنث غایب راځي. تجتنبو معنی دا هغه یو مؤنث غایبه پرهیز کوي یا به وکي. تجتنبانی تسنیه د پر راځي. تسنیه دوو ته وایي.
نو تجتنبان د دې راځي تجتنبانی هغه دوا مؤنث غائبی پرهیز کئی یا با اکی او جمع مؤنث راځي یجتنبنا یجتنبنا هغه ټولې مؤنث غائبی پرهیز کئی یا با اوکی نو ګورئ دا موږ سره د مؤنث غایبو پوره صیغې شوې درې د مؤنث درې د مذکر غایب او درې د مؤنث غایب اوس په درې د مذکر حاضر کو صیغې لیکو او بیا په درې د مؤنث حاضر او بیا دوه د متکلم واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر د پار راځي تجتنبو تجتنبو معنی دا ته یو مذکر پرهیز کې یا بو کې ته یو مذکر یا ته یو سړی پرهیز ته یو مذکر پرهیز کې یا با اوکی بیا د تسنیه د پر راځي تسنیه مذکر حاضر د دوو د پر راځي تجتنبانی تجتنبانی معنی دا تاسو دواړه مذکر یا تاسو دواړه سړي داسې ویلی شي تاسو دواړه مذکر پرهیز کوئ یا به وکئ جمع راځي تجتنبون تجتنبون معنی دا تاسو ټول مذکر پرهیز کوئ یا به وکئ یا داسې ویلی شي تاسو ټول سړي پرهیز کوئ یا به وکئ نو دا د جمع صیغې شوې درې اوس واحد مؤنث حاضره حاضر د واحد مؤنث حاضر صیغو ته ګورئ د هغې راځي تجتنبینا تجتنبینا معنی ده ته یو مؤنث حاضره ته یو مؤنث یا داسې ویلی شي ته یوه ښځه پرهیز کې یا به وکې تسنیه د پر راځي تجتنبانی تاسو دواړه مؤنث حاضرې پرهیز کوئ یا به وکئ یا داسې معنی هم کولی شي تاسو دواړه ښځې پرهیز کوئ یا به وکئ او جمع دپاره راځي تجتنبنا تجتنبنا معنی ده تاسو ټولې مؤنث حاضرې پرهیز کوئ یا به وکئ او داسې معنی هم کولی شي تاسو ټولې ښځې پرهیز کوئ یا به وکئ نو دا شپږ صیغې درې د مذکر او درې د مؤنث دا حاضرو صیغې پوره شوې اوس دوه د متکلم
واحد متکلم واحد متکلم صيغه ده اجتنبو 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 معنا ده ز پرهیز کوم ز پرهیز کوم یا با حکم ز پرهیز کوم یا به حکم نو مؤنث هم ځان لپاره ویلی شي زه پرهیز کوم یا به حکم او مؤنث مذکر هم ویلی شي ښځه به هم داسې وایي اجتنبو زه پرهیز کوم یا به حکم او سړی به هم داسې وایي اجتنبو زه پرهیز کوم یا به حکم نو دا واحد متکلم والا صیغه چې ده اجتنبو دا د دواړو لپاره ده د ښځو لپاره هم ده او د سړو لپاره هم ده اوس تثنیه و جمع متکلم تثنیه و جمع متکلم تثنیه و جمع متکلم نجتنبو 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 معنی دا مونږ دواړه یا ټول پرهیز کو یا با اکو نجتنبو مونږ دواړه پرهیز کو یا به وکړو نو ښځې به م وایي اجتنبو مونږ دواړه پرهیز کو یا به وکړو او سړي به م وایي اجتنبو مونږ دواړه پرهیز کو یا به وکړو نو دا مونږ سره د باس اثبات فعل مضارع معروف گردان پوره شو 14 واړه صیغې او دا باس اثباتو یجتنبو یجتنبانی یجتنبون تجتنبو تجتنبانی یجتنبنا تجتنبو تجتنبانی تجتنبون تجتنبین تجتنبانی تجتنبنا اجتنبو نجتنبو نو دا 14 واړه صیغې پوره شوې دا پوره یو گردان مونږ سره وشو اوس دې بل طرف ته کوشش کوو چې باس نفي فعل ماضي معروف دغه گردان هم پکې وشي خو بهرحال په دې باندې به اکتفا وکړو په بل درس کې به انشاءالله باس نفي فعل مضارع معروف گردان انشاءالله وکړو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام